څنګه چې تاسو ته معلوم دی نو په هغه حدیث په یو جز کې بیا زمونږ استادو موضوع ده. حضور مبارک فرمایي چې دا رمضان کریم وهو شهر، دا رمضان کریم دا داسې میاشت ده اوله رحمت چې اوله عشره اول لس ورځې د دغه رمضان کریم دا د الٰه العالمین د طرفنا د رحمتونو ورځې دی دا مقصد هرگز نه دی چې په دې اولنیو لس ورځو کې یا مغفرت نشتاو یا پکې بخنه نشتاو. حدیث مقصد دا دی چې په دغه لس ورځو کې ارڅ شته د الله د طرفنا، خو زیات تر په دغه لس ورځو کې د الله د طرفنا په بندگانو باندې نزول د رحمتي دا پکې ډیر وی. او دا داسې میاشتا چې و اوسطه مغفرتن، دا داسې میاشتا چې د دې منځنۍ چې کومه عشره ده هغه د بخنې او د مغفرت عشره ده. او دا داسې میاشت چې و آخره عتق من النار، چې په دې کې کومه اخیرنۍ عشره ده په دې کې الٰه العالمین د خپلو بندگانو غاړه اور د جهنم نه آزادوي. نو فی الحال مونږ او پتاسو باندې اولنۍ چې کومه د رحمت عشره ده، اولنۍ عشره هغه ما او پتا باندې فی الحال روانه ده. نن د هغې شپږم ورځ ده. نو زه دا غواړم چې د دغه حدیث په بنیاد باندې د الٰه العالمین د رحمت او د مهربانۍ او د کرم او د نوازش چې کوم مخلوقاتو بندگانو د پاره په دغه عشره کې په خصوصي توګه باندې دی چې په هغې باندې ستاسو په وړاندې چند آیاتونه او د حضور علیه الصلاة والسلام مبارک احادیث تاسو په وړاندې بیان کړم.